سجده سهوي طریقه سره نو سجده سهو لاول خداو پیژنې چې سجده سهو په سړی باندې کله واجبېږي سجده سهو هله واجبېږي چې کله یو سړی په مانځه کې کمی وکړي یا څه وکړي زیاتې وکړي یا کمی وکړي یا زیاتې وکړي مثلا یو سړی دی هغه 4 رکعاته فرض کوي یا نفل کوي یا سنت مونځ کوي هر څه چې دی اوس په دې کې د دنه د لنډه قاعده هېره شوه اوس به دې سجده سهو کوي دی به څه کوي سجده سهو دا اوس د کمی وکړلو خیال مو دی نو دغه کمی چې د وکړلو دا به پوره کېږي په څه باندې سجده سهو باندې په څه باندې سجده سهو باندې اوس د سجده سهو طریقه څه ده طریقه یې دا ده چې کله د خپل منځ اخرنۍ قاعده ته ورسېدو یعنی اخر سر د 4 رکعاته مکمل کړل او اخرنۍ قاعده باندې کېناستلو دغه ټیم کې چې دی کله تشهود شروع کی التحیات لله والصلوات تر عبده ورسوله پورې دغه نه پس په دې درود شریف نه وای او نه به هغه دعا وای دغه نه مخکې به دې سوګ سلام به وګرځي خي طرف ته یو سلام به وګرځي دغه یو سلام چې دی وګرځي دغه نه بعد بلار شي دی سجدوله 2 سجدې به وکړي لکه څنګه چې د عام سجدې او د عام دعا پکې وایي لکه موږ چې پکې کوم وایي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى دا به پکې دی وایي 2 سجدې به مکمل کی راپا بسی بیا به تحیات شروع کی او درود شریف به پکې وایي او دعا به پکې وایي او دا غینه بعد به دواړه طرف ته سلام وګرځي نو د منځ به هم مکمل شي او د سجده سهو به پکې هم وشي